مت اختیار کړي بیا ورته هغه په نظر کې کم ښکاره شي بیا په هغې نادم شي بیا د هغې نه زیات عبادت د مولا په حضور کې وکړي دغې ندامت ته اوبت وایي دا علی حجویری دا تاگنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ دا غی پا بارہ کے ہم ثبوت دا قرآن عظیم الشان نا پیش کئی چی اللہ جل مجدہو پا سورہ سواد آیت نمبر 43 کی فرمائی دا حضرت ایوب علیہ السلام مبارک پا بارہ کی چی انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہو اواب دا قرآن آیت چې ایوب علیہ السلام مبارک چې دی مونږ واقعي صبر کوونکی بیا مونږ انا وجدناه صابرا یقینا دې مونږ صبر کوونکی بیا مونږ نعم العبد ډېر ښه بنده و د الله ډېر ښه بنده و انه اواب الله فرمایي دې مونږ ته رجوع کوونکی و دې مونږ ته رجوع کوونکی و داغه پړه کې الله تعالی جل مجدوه خپل محبت اچولې و هغه مبارک یعنی حضرت ایوب علیہ السلام نه صغیره ګناه نو سردت شوی نه کبیره ګناه کړي وا ځکه چې الله جل جلاله هغه خپل پیغمبر ګرځولې و نتنا مکروه تحریمی کارونه سردت شوی نتنا مکروه تنزیهی کارونه سردت شوی بلکې کله به هم چې د خلاف اولا خیال راغی حالانکه هغه کار به هم د ابرارو کارو په هغې به هم د نیکۍ ثواب میلاوېدو لیکن هغه مبارک به غوښتل چې د دې نه هم لویه نیکي وشي او ما ته ډېر زیات ثواب میلاو شي او د رب جل مجده نور زیات قرب او نزدېکت راته حاصل شي د هغوی په مخ کې د جنت او د دوزخ معامله هېڅ هم نه وه دوی د الله پاک د ذات د وجه نه خپله توجه هغه طرف ته ساتله بعضې نام نهاد د نن زمانې مفکرین او علمای سو دا خیال کوي چې کله دې مبارکو هستیانو د توبې لفظ په خپله خوله مبارکه باندې راوستی دی نو د دې دا مطلب هرګز نه دی چې ګینه د دوی نه کومه ګناه سرزد شوې وه او په هغې الله ته توبه ویستلې وه دا غوی د توبې معامله جدا ده دا غوی نه ګناه نه کېږي بیا هم توبه وباسي لکه زه تاسو ته مثال پیش کړم د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم نه زیات په کائناتو کې د خدای نه یریدونکی بل څوک شته نشته دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي زه روزانه 100 کرته د الله په حضور کې استغفار شریف لرم نو ځدې مطلب خدا نه چې نبی علیہ السلام مبارک نه نعوذ بالله ګناه کېده نو ځکه استغفار لوست نه مونږ د ګناه د بخښنې لپاره لولو هغه مبارک د الله په حضور کې روزانه 100 کرته استغفار لولي نو هغه نه خو ګناه نه ده شوی او بیا هم د الله په حضور کې استغفار لولي نو دا اشاره کافي ده د عقل خاوندانو لپاره چې انبیاء کرام علیهم الصلوات والتسلیمات هغوی چې دا د توبې لفظ په خوله باندې راوړي دا د ګناه د وجې نه راوړي هغوی چې دی د خلاف اولا د وجې نه دا په خوله باندې راوړي چې یاره دا کار ما د نیکۍ وکړو چې د دې نه مې نور ښه کړی وی د دې نه مې نور ښه کړی وی د دې نه مې نور ښه کړی وی په هغې باندې ندامت ته اوبت وایي لہذا دا د الله جل مجده دا مقرب هستیانو چې انبیاء کرام علیهم الصلوات والتسلیمات دا د هغوی شان دی انسان به د دغې توبې نسبت هغه هستو ته دا نه کوي چې نعوذ بالله د هغې نه چې کومه ګناه سرزد شوې ځکه یې توبه ویسته تاسو وګورئ زه درته دویم مثال پیش حضرت موسی علی نبینا و علیه الصلاة والسلام کویتور ته لاړ کویتور کې د رب ذوالجلال سره راز او ناس
کله چې د الله جل مجده خبرې واورېدې د الله خبرې ډېرې خوږې وي دی الله خپل کلیم ګرځولی و کلم الله موسی تکلیما د الله سره خبرې کولې الله د ده سره خبرې کول اوس موسی علیه السلام چې د رب ذوالجلال دا کلام او دا خوږې خبرې واورېدې بس مخ سره په زړه مبارک کې خیال پیدا شو چې دا خبرې دومره خوږې دي د ذات مبارک به څومره ښایسته وي نو د الله د دیدار خواهش په زړه مبارک کې پیدا شو د الله د لیدو خواهش په زړه مبارک کې پیدا شو نو د مبارک خپل خواهش ظاهر سورہ اعراف کې اللہ رب ذوالجلال فرمائی چې حضرت موسی علیہ السلام خپل خواهش دا سے ظاهر کړ چې د مبارک هو رب ارنی انظر الیک اے زما پروردگارا ما تخپل ځان وخای چې زه توینم قال لن ترانی اللہ جل جلالہ ورته فرمایي لن ترانی هرگز مالی دې نشي جهد بلن استعمال هرگز مالی دے نشے اے زما خوگا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ولیکن انظر الى الجبل لیکن دی غر تا گورا زب دبانی دا خپل صفاتو یو مختصر تجلی نازلو دا ذات تجلیمنا صرف دا صفاتو یو مختصر تجلی نازلو اے زما خوگا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ کچر دا غر پا خپل زی زما دا صفات و مختصر تجلی تا قرار و ٹیم پاتی شو نو فَسَوْفَ تَرَانِي زرد چه تبم موین بیا با تموین بس موسیٰ علیہ السلام غر تا متوجیش انتظار کیوں دے دے جو اس با اللہ پاک جل مجدہو پا غر باندے خپل د صفات مختصره تجلی نازلې اوس تجلی د ذات مبارک نه دا تجلی د صفات مبارک دا او هغه مختصره تجلی دا رب ذوالجلال خپل ارشاد فرمایي فلما تجلى ربه للجبل پس کله چې الله پاک جل مجده په غر باندې خپل د صفات مختصره تجلی نازله کا جعله دکم وخر موسیٰ صعقا آغر پاش پاش دریز دریو گرزید او د موسیٰ علیہ السلام د خلی مبارکی نه چغو وطا او بیا پزمک باندې را پریوت سلیش گنٹی پا دغا کیفیت کی دے مبارک بے ہوش او وجد کی پروت پا حالت دا وجد او جذب کی پروت سلیش گنٹی دے مختصر تجلی در رب ذوالجلال دا صفات لی دلیوان او یقینو ساتھ یو کتاب دے ما سره دے کی دیشی تاسو کی چا سروی کنی بیا ځان لواخ لئی داغی نم دے خطبات برطانیہ آغا کتاب کی دا نکتما قتلی و ما سرشتہ دے کتاب چی حضرت موسیٰ علیہ السلام مبارک کل در رب ذوالجلال دغت تجلی پا خپل سترگو مبارک باندیولی دا او دے مبارک بیا چی دے بیہوش شورا پریوت دخلی مبارک نے چغوتا او دا شواروز کل تیر شو او بیا دے مبارک را پاسے دو دا نور خبری رستو بیا رازی او بیا کل دے مبارک خپل کور تا تشریف فرماش نو د مبارک پا دی خپل دوار استرگو مبارک و بانی دا خپل دوار لاسون مبارکی خود دوار لاسون مبارکی پا خپل دوار استرگو مبارک و بانی خود چی کورتے تشریف راوڑ دا حضرت شعیب علیہ السلام بیر مبارک بی بی صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بی بی مبارک آوا
هغه ورته وی چې الله خوګه پیغمبر تا خپل لاسونه مبارک پسترګو مبارک د پاسې خو دي. حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل چې اے بی مبارکه ما نن د الله جل جلاله د صفات التجلی په خپل سترګو مبارک باندې لیدل.